الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دن رازشته بارکسان رازی دارو تخالی کے دیر شزیر دن دا اللہ تعالی فضل و کرم دے اللہ تعالی دا قرآن مجید پتراو کے دا اوریدو توفیق اغمونگا و تاسو لراکو دا اولنا تراخیر پوری قرآن مجید پتراو کی تاسو واورید رمضان مبارک کی اللہ تعالی انسان لا دو کارون پا ذمہ باندی یخودی دی یو بعضی اوامر دی دا اللہ تعالی حکمون دی او یو بعضی منحیات دی دا بعضی سیزونون من دا بلکہ تمام دین او شریعت دیتا کہ یو انسان نظر وکی نو دا تمام دین خلاصہ را دو سیزون دی بعضی اوامر دی اللہ تعالی احکامات پا انسان باندی لازم کری دی او بعضی منحیات دی بعضی سیزوننا اللہ تعالی انسان منع کری دی منگ با پا سادہ پختو کی رسی وایو چه بعضی را کولو کارون دی او بعضی را پریخودو کارون دی امدغ شانتی کم کارون چی را کولوی نو اغی تر شریعت پا اصطلاح کے بیر روی منگ ورطا پختو کی نیکی وایو او کم سیزونه چې د پریښودوی نو د شریعت په جبه کې هغې ته تقوا وی پښتو کې ورته موږ پرهیزګاري او بچ کېدل وایو کم یو انسان ته چې الله د کولو حکم کړی دی انسان د کولو کارونه پریدي نه کوي نو هغې ته بیا د شریعت په جبه کې اسم وی موږ ورته پښتو کې ګناه وایو او کم یو سیزونه چې شریعت وی مه کوه د پریښودو سیزونه او انسان هغه کوي نو هغې تر شریعت په اصطلاح کې عدوان وی پښتو کې ورته زیاتې وی الله قرآن کې فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان د یو بل سره تعاون د یو بل سره امداد چې کوم دی په نیکۍ او تقوا کې کوئ د یو بل سره امداد دا چې کوم دی په اسم په ګناه او په زیاتی کې مه کوئ نو د ثابت دین خلاصه را شوه چې بعضې سیزونه د کولو او بعضې سیزونه چې کوم دی نو د پرېښودو دي همدغه شانتې الله تعالی په روژه کې هم انسان له بعضې سیزونه د کولو حکم کړی دی او د بعضې سیزونو د پرېښودو ورته حکم کړی ځکه رمضان مبارک دا د ثابت کال لپاره یوه نمونه ده او یو ماډل دی کله چې انسان رمضان په کومې طریقې سره تیر کړي د غونډ کال په هغه طریقې سره تیریږي ذکر الله تعالی دین بعضې چې کوم دی د کولو کارونه بعضې د پرېښودو کارونه نو روژه کې هم الله تعالی د بعضو کارونو حکم کړی دی او د بعضې کارونو د پرېښودو حکم کړی لکه مثال په طور الله فرمایي کم آیات چې موږ تلاوت کو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اے مومنانو په تاسو روژې فرض کړی شوي دي لکه څنګه چې ستاسو نه په مخکې خلکو باندې فرض کړی شوي نو روژه کې چې کوم دی رمضان کې
د روجو نیو چې کوم دی الله تعالی حکم کړی چې دا کولو کار دی. دغه شان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله په تاسو د دې میاشتې روجې فرض کړي دي او ما د باندې تراویح سنت ګرځولې دي، نو تراویح چې کوم دی د کولو حکم دی. دغه شان دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د دې میاشت او د قرآن د یو بل سره تعلق دی، د قرآن تلاوت پرې کې د کولو کار دی. بل طرف ته چې کوم دی هغه تقوا چې انسان به پریدي پرې کې څه نه تقوا دی ته ولا شي د پرېښودو کار. انسان ته پرې کې حکم دا شوی دی چې ته به هغه کارونه پرېږدې کم چې د روژې منافع او مخالف دي. لکه مثال په طور باندې د انسان نظر غلط استعمال شي، دا روژه خرابوي، دا به ستا د پرېښودو کار شي. دغه شان د انسان غوږونه غلط استعمال شي، دا روژه خرابوي، نو دا به ستا د پرېښودو کار شي، دا به تقوا شي. دغه شان د چې کوم دی نو ژبه غلطه خوځول دا روژې ته تکلیف وررسوي، روژه خرابوي. بلکې بعضې داسې خبرې دي چې روژه پې فاسدېږي د بعضې علماو په نسبت باندې، لکه تفصیل به مخکې راشي، نو دا به تقوا شي. نو یو بیر د کولو کار روژه نیول، تراویح کول، په دې کې تلاوت ذکر اذکار کول. بل طرف ته چې کوم دی نو تقوا وه، نظر چې کوم دی نو صحیح استعمالول، غلط نظر پرېښودل، غلط ژبه خوځول پرېښودل. دغه شان دی چې کوم دی نو زړه کې غلط سوچ کول پرېښودل، ترک کول. انسان غوږونه غلط استعمالی، د دې چې کوم دی نو پرېښودل. موږ عموما معاشره کې خصوصا زمونږ پښتانه دا بیر په منډه کوي، یعنې د کولو کار چې کوم دی نو په منډه کوي، روژه باندې ځان وجني. روژه کې که د ده نه سام خېږي خدای روژه نه پرېږدي، مونځ چې کوم دی نو کوي. خو موږ پرې دویم شق کې چې کم کار د پرېښودو چې هغې ته تقوا وایي، هغې کې موږ عمومي ډېر زیات کمزور یو. ورنه اصل کې روژه زمونږ پښتانه دا نسي ځان هم پې وجني. مخکې ورځو کې بلکې تېر کال یو کس ما ته خبره کوله، روژې پورې خبر رالی، موږ دیولۍ ته سکول تلو او دیولۍ د اډې نه شاته پرې پټو کې یو سړی غوایان تړلی دی او ایوه کوي. روژې میاشت سخته ګرمي ده، کله چې هغه ته تنده ولګېده نو ډډی پولي ته وواله، خلکو ته ویې تږی شیم، خلکو یې روژه ماته که. وی نه روژه خو چرته نه ماتومه. ورو ورو سړی خرابېدو، تر دې پورې بېهوشه شو، اواز د هغه چې کوم دی نو ختم شو. بلکل چې کوم دی خلکو یې اوبه وڅکه، وی اوبه خو بلکل نه څکمه. نه هغه کس وی مونږ اوبه راوړې، مونږ ورته خوله کې اوبه ور واړولې، خو کله چې مونږ خوله کې اوبه ور اړولې د هغه نه ساه ختلی و. نو مونږ الان کې د شریعت حکم دا چې دغه ټیم روژه ماتولی شي. نو مونږ پښتانه بیر کم چې د کولو کارونه دي په دې باندې ځان وجنو، مونځ هم کوو، روژه هم چې کوم دی نو نسو. زما د پنجابیانو سره ډېر چې کوم دی نو وخت شوی سبقونو دوران کې هغه خاندې و استازو پښتانه صادر په پیس کې به یې ګوډه تړلي، داسې یو غوټه به یې تړلي، ماشوم به یې د ګوتې نه نیولی. جومات د غیر سره بهر دا غوټې سره ماشوم کېنئ او دننه چې کوم دی نو لاړ شي مونځ وکړي. ځکه چې زمونږ پښتانه مونځ اودس هم ښه کوي، موږ روژې هم ښه نسو. خو کم کارونه چې د پرېښودو دي د هغې نه چې کوم دی نو موږ کټارېږو نه. موږ چرته را سوچ نه دی کړی چې څنګه قرآن موږ ته حکم کړی دی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنانو په تاسو روژه فرض کړی شوې ده. خو موږ بل طرف ته قرآن آیات ته دا سوچ نه دی کړی چې الله خو دا هم فرمایي چې تاسو چې کوم دی نو سیده او برابر خبرې کوئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، جبه چې کوم دی نو غلطه مه خوځوئ. زمونږ یو طرف ته روژه، بل طرف ته چې کوم دی نو جبه غلطه خوځېږي. موږ یو طرف ته الله حکم خورېدلی دی، الله فرمایي واتموا الصیام الی اللیل، ماښامه پورې روژې ونیسئ. موږ په دغه شق باندې خو عمل کړی دی. خو دویم طرف الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، د یو بل غیبت چې کوم دی نو مه کوئ. ځکه ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، تاسو کې انسان دا خبره خوښوي چې د ده رور دی، دی مړ دی په تخته باندې پروت دی، ستا لاس کې چې کوم دی نو چړه ده، ته د هغه نه غوښې را شوکې، هغه غوښې چې کوم دی نو خوري. موږ یو طرف ته چې کوم دی نو سوچ خو کړی دی چې الله خو فرمایي وان تصوموا خیر لکم، که تاسو روژه ونیوه دا به چې کوم دی نو بهتری. خو بل طرف ته موږ دا سوچ نه دی کړی چې الله خو دا هم فرمایي الله لعنت الله علی الکاذبین، دروغجنو باندې الله لعنت دی. نو خبره
دې پور راغستې وه چې روژه کې یو اوامر دي د الله تعالی احکامات دي بل طرف ته منهیات دي بعضې کارونه د کولو دي بعضې کارونه چې کوم دی نو د پرېښودو دي مسلمان دې طرف ته توجه نه وي موږ د کولو کارونو له زور ورکوو د پرېښودو کارونه موږ چېرته پرې نه ښودل په دې وجه مسلمان به فلاح او کامیابۍ ته اله وررسي چې دی د کولو کارونه وکړي د پرېښودو کارونه چې کوم دی نو پرېږدي مثال په طور باندې یو مریض دی ډاکټر له ورغی ډاکټر ورته وی چې دا دوایي ده دا ګولۍ دي سحر ماښام به دا استعمالی مثال په طور دی د سینې مریض دی خو د هغې سره سره به پال ستا دی یخ په چې کوم دی نو نس کې غوړه شیا چې کوم دی نو دا به نه خوري یو انسان د کولو کار خو وکړي دی دوایي هم خوري د هغې سره دی ګولۍ هم خوري خو دی چې کوم دی د پرېښودو کارونه پرې نه دي مثال په طور باندې غوړه اشیا خوري د هغې سره چې کوم دی نو یخ اشیا استعمالوي دا انسان چرته نشي ټکېری دی به ټکېږي اله چې د کولو کارونه وکړي د پرېښودو کارونه چې کوم دی نو پرېږدي په دې وجه زه پر یو حدیث باندې لږ ته تفصیل کوم بیا خبره چې کوم دی نو ختمومه ما عموما زمونږ خرابي داره چې د کولو کار خو کوو روژه د سهار نه ماښامه پورې ونسو موږ تراویح چې کوم دی نو وکړو خو د ژبې چې کوم دی نو زمونږ خیال نه کم کار چې د پرېښودو هغه موږ پرې نه ښود الان کې د افسوس خبره دا ده چې انسان باندې رمضان مبارک نه مخکې خوراک کول چې کوم دی نو حلال خوراک چې کوم دی نو کول حلال څښاک کول چې کوم دی نو حلال رمضان مبارک میاشت راله هغې کې موږ حلال په ځان حرام وګڼل موږ حلال خوراک خو پرېښودو ذکر الله تعالی حکم و موږ حلال څښاک چې کوم دی نو پرېښودو ذکر الله تعالی حکم و خو دې طرف ته زمونږ ذهن نه رهتلی چې کوم د رمضان مبارک نه مخکې حرام څیزونه دروغ ویلو موږ پرې نه ښودل روژه کې غیبت کولو موږ پرې نه ښودل موږ مسلمانان غرق په دې وجه باندې یو چې د کولو کارونه خو وکړو خو د پرېښودو کارونه چې کوم دی نو پرې نه دو نه کوم حدیث چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصیام جنتون روژه چې کوم دی نو دا ډال دی ډال هغه څیز ته ویلی شي انسان د دشمن مخې له ورشي دشمن په ده باندې وار کوي دشمن په ده باندې حمله کوي دی مخکې چې کوم دی نو ځان بچ کوي د دشمن د تورې نه د دشمن د غشې نه هغې ته ډال وایي دغه شان روژه د مسلمان دپاره ډال دی شیطان مخکې راغی ستا روژه د شیطان په شا وتمبېږي د جهنم اور مخکې راغی ستا چې کوم دی نو دنیا کې روژې وې د جهنم اور په شا شي د الله غضب چې کوم دی نو په خلکو نازل شي ستا روژه ته روژهداري د الله غضب چې کوم دی نو په شا شي دا ډال دی خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما لم یخرقها بکذب او غیبه تر څو پورې چې دا مسلمان دا ډال چې کوم دی نو دا روژه دا په دروغ او غیبت باندې چې کوم دی نو ونشلی نن د مسلمان په خپل ګریوان کې سوچ وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی رب من صائم لیس له من صیامه الا الجوع ډېر روژهدار داسې دي دته ماښام چې کوم دی د روژې کې د تکلیف نه لوږې تندې نه سوا بل څه په لاس باندې چې کوم دی نو دا ور نشي ځکه د خو د خوراک څښاک نه روژه نیولې وه خو کوم یو څیز چې د مخکې نه په ده باندې حرام و هغه د په ځان باندې چې کوم دی نو حرام نه کو دا خبر ذهن کې یاد ساتئ نن سبا د خلکو روژه چې کوم دی نو لنډېږي په څه باندې راځم مجلس چې کوم دی نو قایم کو زما او ستا روژه به لنډه شي روژه په څه باندې لنډه شي د بل مسلمان غیبت چې کوم دی نو شروع شو سحر نه ماښامه پورې وږی تږی پاتې شوي د کولو کار دې وکړو پرېښودو کار چې کوم دی نو تا پرې نه ښودو په دې وجه باندې دا خبر ذهن کې یاد ساتئ بعض علما وایي یو انسان پردی غیبت روژه کې وکړي د ده روژه چې کوم دی نو بالکلیه ماتېږي ځکه امام بیهقي رحمت الله علیه صریح او صفا حدیث راوړی نبی علیه الصلاة والسلام سره دوو کسانو چې کوم دی د مازدیګر او د ماسپښین لمونځ وکړو مازدیګر لمونځ چې کله وکړو نبی علیه الصلاة والسلام یې لاړ شئ تاسو دواړه اودسونه هم بیا وکئ ماسپښین لمونځ هم قضا راوړئ مازدیګر لمونځ بیا هم دوباره چې کوم دی نو وکئ هغه کسان روژهدارو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل دا روژې به سبا دوباره چې کوم دی نو بیا ونسئ دی وی یا رسول الله ولې موږ څه جرم کړی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل روژه ستاسو وه ستاسو اودس چې کوم دی نو روغ خو د اودس نه پس تاسو غیبت وکړو خپل اودس یې هم برباد کړو دغه منځونه دوباره وکئ ستاسو چې کوم دی نو روژه وه خوراک څښاک نه تاسو ځان منع کړو تاسو حرام څیز چې کوم دی نو بیا پرې نه ښودو د کولو کار یې وکړو پرېښودو کار چې کوم دی نو تاسو پرې نه ښود لہذا غیبت سره ستاسو روژه ماته شوې ده د دې وجې نه بعضې علماو
وایي صریح او صفا حدیث دی کم یو انسان چې غیبت وکړي د ده روژه چې کوم دی نو ماته شوه بل د نبي علیه الصلاة والسلام روایت دی رسول الله مبارک فرمایي مسلمانانو څلور څیزونه داسې دي دا د مسلمان روژه ماتوي هغې کې یو غیبت دی بل روایت کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي پنځه څیزونه داسې دي هغې سره د انسان روژه ماتېږي هغې کې سر فهرست چې کوم دی نو غیبت دی ځکه بعضې علما وایي یو انسان غیبت وکړي د ده روژه ماته شوه جمهور علماو مسلک دا نه دی جمهور علما وایي ماتېدو نه مطلب دا دی روژه باندې کم اجر دته میلاوېدو کم برکات چې کوم دی نو حاصلېدل هغه برکات در چې کوم دی نو مفقود شول لہذا خبره ما دې پورې کوله روژه نیول د الله حکم دا د کولو کار تراویح چې کوم دی نو د کولو کار ذکر اسکار د کولو کار دغه شان چې کوم دی نوافل د کولو کار تهجد د کولو کارو د قرآن تلاوت د کولو کارو دا خو موږ چې کوم دی نو وکړل د هغې سره سره کم ته چې تقوا ویلی شي کم چې د نه کولو کارونو انسان غلط نظر غلط استعمالېدل د ژبې چې کوم دی نو غلط استعمال هغه موږ پرې نه ښودل مسلمانه د روژې برکات په هر حاصل دی چې د کولو کار وکړي او د پرېښودو کار چې کوم دی نو پرېږدي لہذا مسلمان له پکار دی روژه باندې روژه کې چې کوم دی د ژبې ډېر زیات خیال ساتي قرآن کې چې کوم دی دومره سخت وعید چې کوم دی شاید په بل څه باندې نه راغلی کم چې الله تعالی دا د غیبت په باره کې چې کوم دی نو نازل کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارکه ده معالم التنزیل کې د ولا یغتب بعضکم بعضا شان نزول کې چې کوم دی مفسر لیکلي د نبی علیه الصلاة والسلام عادت ده کله به صحابه په سفر باندې تلل نبی علیه الصلاة والسلام به غریب صحابه راغونډ کړل کم چې د لارې خرچه نشي برداشت کولی دوه مالدارانو له به یو غریب چې کوم دی نو ورکړه غریب ته ویې ته غریب یې ته به د دې مالدارانو خدمت کې ځکه مالدار ته خدمت کول ګراني دیو به چې کوم دی نو ستا د لارې خرچه برداشت کوي ځکه ستاسو سره خرچه نشته د نبی علیه الصلاة والسلام یو غریب صحابي دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا د ایران د شاهي خاندان سره تعلق لري د نبی علیه الصلاة والسلام په عشق کې د آسماني کتاب د زده کړې لپاره د ځانه غلام او فقیر چې کوم دی نو جوړ کړی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ غریب صحابي دی نبی علیه الصلاة والسلام سلمانه دا پلانې کس چې دا مالدار دي ته به دیو په لاره باندې خدمت کې دیو به ستا خرچه چې کوم دی نو برداشت کوي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د هغې صحابو سره په لار باندې روان دی یو ځای ته ورسېدل پړاو یې واچو هغه دوه مالدار صحابه وایي موږ ورځو زموږ لږ کار دی هلته ورځو سلمانه پخلی به تیار کړي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وایي ما لار وهلې و ستړی ومه ما لږه ډډه وواله دیو چې رالو زما سترګې پټې شوې ما ته ویل سلمانه پخلی دې وکړه ما یې زه ستړی شوی ومه ما ډډه لګولې وه زه په ځان باندې نه وم پوهېدلی زما سترګې چې کوم دی نو ورغلې وې هغه دوه صحابه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته وایي لاشه قافله کې نبی علیه الصلاة والسلام دی رسول الله مبارک ته ووایه چې زه ودشي ما خپلو ملګرو له پخلی نه دی کړی که ستا سره د خوراک سې موږ له راکړه نبی علیه الصلاة والسلام پسې سلمان فارسی چې کوم دی نو ورغې نبی علیه الصلاة والسلام وایي سلمانه ما ته هېڅ پته نه لګي لاشه زما خازن حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ ته ووایه کیدای شي د خوراک سې تاله درکړي سلمان وایي لاړمه ما اسامه رضی الله تعالی عنہ ته وی اسامه د خوراک سیزونه ختم شوي نشته زه رالم ما خپلو ملګرو ته وی زه لاړم نبی علیه الصلاة والسلام پسې نبی علیه الصلاة والسلام اسامه پسې ولېږلم زما د دواړو ملګرو د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ غیبت وکړو غیبت یې دا وکړو چې د خوراک سیزونه ورسره دي خو ده د بخل نه چې کوم دی نو کار واغست نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلو بیا موږ له خوراک چې کوم دی نو رانه کړو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وایي ما ته ملګرو وی چې لاړ قافله باندې وګرځه د صحابو نه خوراک راوړه کله چا سره سپاتي زه لاړم زه د صحابو باندې وګرځېدم ما خوراک چې کوم دی نو بیا نه موندو زه رالمه کله چې زه لاړم دغه دوو کسانو زما غیبت کړو چې سلمان عجیبه سړی دی نبی علیه الصلاة والسلام د خدمت دپاره را کړو دی ودرې دی هم په تیاره باندې خوراک چې کوم دی نو غواړي سلمان فارسی وایي هغه
هغه دوه کسان په خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې ورالل یا رسول الله سلمان خادم تا موږ لرا کړو سلمان خو دو موږ خو خوراک ونه کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه دوه صحابو غاښونو ته خولې ته چې کوم دی نو ګوري تاسو دروغ ولې وایي تاسو خوراک کړی دی هغه یا رسول الله موږ که خوراک کړی دی موږ سلمان فارسي ولې په تا پسې رالیږو موږ ولې په صحابو باندې ګرځو موږ ستا خواله چې کوم دی نو ولې راتلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل ای صحابو تاسو خو وایئ چې موږ خوراک نه دی کړی زه د سلمان د غوښو رنګ ستاسو په غاښونو کې وینم زه د اسامه رضی الله تعالی عنه د اینې رنګ ستاسو په غاښونو کې چې کوم دی نو وینم پته ولګي را د هغه غوښه تاسو خوړلې ده ما مسلمانه قرآن کې خو الله تعالی غیبت ته د خپل مړ ورور مسلمان غوښه خوراک ویلي تا خو د حلال خوراک په ځان باندې حرام کو حلال ساک دې په ځان باندې حرام کو تا مردار ولې په روژه کې په ځان باندې حرام نه کړه نو مسلمان د دې له خیال کوي زه پرې مجلس کې رجبې نه چې کوم دی نو سو باسم آخر سوجه خوا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو پیر د خپل جبه نیولې ده پرې خوله کې چې کوم دی نو تاوی چا ورته امیر المؤمنین دا سکه وای پرېږده و دا هغه څیز دی زه چې کوم دی نو خطرناکې کندې طرف ته غورځولی ما حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې امت کې چې کوم دی نو دویمه درجه را نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که زمانه پس بل پیغمبر وی هغه پیغمبر به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمونږ ذهن ته سوچ راغی یا رسول الله تا خدا وی که زمانه پس بل پیغمبر وی هغه به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا ته خو نږدې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی تا په منځ کې صدیق اکبر ولې پرېښود ته لاړې عمر فاروق ته تا وی که زمانه پس بل پیغمبر وی دا به عمر فاروق علما رالل د خپل ذوق مطابق تشریح وکړه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په قبر دی الله په کروڑو رحمتونه راوړي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه راغی مسئله بالکل چې کوم دی نو حل کړه وی مسلمانانو ستاسو ولې پرې کې اشکال دی نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې د صدیق اکبر درجه را نبی علیه الصلاۃ والسلام صدیق په منځ کې پرېښود عمر فاروق یاد کو د هغې وجه داره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لو کان بعدی نبیا که زمانه بعد بل نبی وی صدیق اکبر خو بودیت نه قبلی صدیق اکبر خو د محمد رسول الله پر رنگ کې داسې رنگ دی بالکل د نبی علیه الصلاۃ والسلام عکس دی نبی علیه الصلاۃ والسلام که زمانه بعد بل نبی وی صدیق اکبر خو بعد نه دی صدیق اکبر خود رسول الله مبارک بالکل عکس دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا نه دی څنګه چې کوم دی نو بعد بیا حضرت ابوبکر صدیق قبول کی هغه صدیق اکبر با ځان له کانه چې کوم دی نو پیدا کړو خله کې به یې خو دی خله کې به کانه پروتو کله چې ډیره ضروری خبره مخې لراله صدیق اکبر به د خلینه کانه چې کوم دی نو راوس خبره به وکړه چا تاسو کو امیر المؤمنین دا کانه ولې خله کې ګرځي وی دی وجنه ګرځوما کله چې پر خله کې کانه نه دا جب هر څه چې کوم دی نو راولي هلاکت طرف ته انسان ور غورځي دا کانه زما په خله کې پروتي پالتو خبر زما د خلینه بیا نه راوځي کله ډیره ضروری خبره زه چې کوم دی نو دا کانه لرکم ځکه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت یو انسان الله مني یو انسان قیامت مني ډېرې د خیر خبرې کوي کنه خاموش دي کینی مسلمانان روزه کې ځان ته خیال کوا ما خو چې کوم دی نو خوراک پرېښودو ما د کولو کار وکړو کولو کار روزه وی کولو کار چې کوم دی نو تراوی وی ذکر اسکار د قرآن اوریدلو خو بل طرف ته زه دویم شق ته سوچ کوم چې کم کار د پرېښودو ما پرېښوده کمې پرې نه ښود قرآن کې خو الله فرمایي غیبت مه کوه دا خو د مړ ورور مسلمان غوښې خوراک دي حلال غوښه باندې روژه ماتېږي ما ولې مردارې غوښې پرې نه ښودې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی چې دا د رسول الله مبارک متبنا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته زوی ویلی و دی به مشهور چې کوم دی په زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم کله چې قرآن کې الله تعالی آیتونه را نازل کړل دته و بیا چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام طرف ته نه منسوب کو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام غلام بیا آزاد کو رسول الله مبارک ورته زوی چې کوم دی نو ویلو نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلی صحابي حضرت زید رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي کې ناشته مسجد نبوي کې وړه مدرسه را د صوفي په نوم باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره باغی کې طالبانو کله 70 تب طالبان را کوشل کله چې کوم دی نو 400 تب ورسیرل کله به
جهاد وخو را کم بشول کله به فارغ وخو زیات بشول په دې وجه چې کوم دی زید رضی الله تعالی عنہ هغه منیټر دی د طلباو واعظ او نصیحت مرګرو تکي د صوفي طالبان به اکثر نهرو غربت کې چې کوم دی غربت کې اکثر د نهر د وجنه د هغه طالبانو نه یو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جمعات کې چې کوم دی نو براو غرزیرو 60 باندې به خلکو خپې خوره فضیل عمل کې تاسو بار بار چې کوم دی نو ویلي دي حضرت زید رضی الله تعالی عنہ مرګرو تواز نصیحت کوي ناګهانه خبر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له چا تحفه کې وخر راوړه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته طلباو صحابه ورته لاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زویلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تډی رښنای لاش ورته وایا لګ منګلته وخره کې زکه ډیر وخت منګ سند خوړلی کله چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ روان شو نور مرګرو پسې شاته خبرې شروع کړې غیبت چې کم دینو شروع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت زید رضی الله تعالی عنہ لعنت رسیدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعه سره خبر راغی یا رسول الله مرګرو زید راولې ګره غوخي د پاره خوشاتی د زید په غوخو باندې شروع کړي را زید رضی الله تعالی عنہ روان دی پلارا دیوی الته غوخي خوري غیبت کوي کله چې زید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ورسید رسول الله مبارک کوئی زیر سره راغلی یا رسول الله زمان مرګری طلبان هر دی په لوګي خېټه باندې درس او تدریس سالته کوي منګه اوریدلی تاسو لچا تحفه کې غوخه راوړی را زت طلباو د صوفی راولې ګلم زید ورش نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا لګه غوخه چې کم دینو راوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زید واپس استاد راتلو نه پس هغه لګیو غوخي خوړی کله چې زید رضی الله تعالی عنہ راغی صوفی ته مسجد نبوی ته واپس مرګرو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسوي مرګرو مونږ غوخاړو لیدلم سو ورځې نه ده مونږ خوراک نه کړي زید رضی الله تعالی عنہ دوباره لړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید واپس زیم هغه غوخه خوړلی را سو پر زید رضی الله تعالی عنہ واپس مرګری پاسیرل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورال یا رسول الله تاسو ته بچا سی ویلی مونږ غوخه نه خوړلې مونږ زید را لګو تاسو زید چې کم دین را واپس کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زستا سو غوخونو کې زید غوخینم د زید راتلو نه پس تاسو را زید غوخي خوړلې که زماره خبرې تصدیق نه کوي وس په پته ولګي لاړې تو کوي کله چې صحابه لاړې توګړې لاړې د انو سری دي صحابه چې کم دینو هریان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د بدن غوخي د غو راتلو نه پس تاسو خوړلې دي لہذا پته ولګي را مسلمان لک سوچ ځان ته وکا په حلال غوخه باندې ستارو جماعتيږي تا حرام غوخه بیام پرې نه خو دا د کولو کار دی وکاو پرې خو دو کار چې کم دینو تا پرې نه خو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت د دین ډیر زیات سنگین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الغیبۃ اشد من الزنا اور روجہ کی انسان زنا کاری وکړه خدا نه خواستا منګ به ستا روجہ چې کم دینو ماتا پتا باندې د روجې کفاروم چې کم دینو رااله دو میاشتې به هغه ته کفاره کې هغه ته منګ جرم وایو دی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الغیب اشد من الزنا مسلمانا ستا په زنا باندې تعجب کیږي تعجب په پکار دی زکه بے حیائی د لو جرم دی غیبت اشد دا غینوم ډیر زیات سنگین جرم دی زکه انسان زنا وکړه دا خو حقوق الله چې کم دینو پرې خودل دی به الله ته توبه وباسي الله به چې کم دینو معاف کی یو انسان پر دې غیبت چې کم دینو وک پر دې غیبت سره چې کم دی الله تعالی توبه وباسي الله بیام چې کم دینو نه معاف کوي تر سو پورې تل نه د هغه کس نه چې کم دی د هغه کس نه معافي نه غوښتلی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مسلمان امتی اورا دا د زنا نه هم بدترین جرم دی ما زنا روجه کې تاسو تر تعجب کار ښکاری غوخه خوراک چې کم دینو تاسو ته مشکل کار ښکاری یو مسلمان پرې لار باندې روان دی در سره پلاس کې چې کم دی د خوراک سیده او خوري دنیا ماشومان و پر پسې چغ وای ال روجه چې کم دی نو خوړه خو پرې باندې یو مسلمان تعجب ونک مجلس کې پر دې غیبت چې کم دی نو جاری دا چا داونه چې روجه په خله باندې پر دې مردار غوخي چې کم دی نو خوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مجلس کې ناشته یو صحابي د مجلس نه پاسې رو یو کس چې کم دی نو هغه پسې خبرې شروع کړي رسول الله مبارک فرمایل غوخه دی خوړه وسی په ځان باندې حلال کا حلال مطلب دا چې لاشه دا غنه معافي وغواړه یا رسول الله سپ ځان حلال کم ما خو غوخه خوړلې نه تا د پلانې غوخه وخوړه لاشه دا غنه معافي چې کم دینو طلب کا ما دا خو د روجي خبره وا روجه ستا چې کم دینو بربادي نن منګوایو الله خو زمونږ سره لوس کړی دی د روجهدار دعا خو زه نه رد کوم منګ سو شو من خو جماعت په ټیم کې هم دعا غواړو منګ ر پښمنه په ټیم کې هم دعا غواړو زمونږ دعا خو قبول نشو مسلمان الله خو په خپل
روزه باندې هم نظر وکا ستا روزه د قبولیت درجې ته ورسي او کنه ورسي تا په دې کې پردې مردارې غوښې پرېښودي دي او کنه دې پرېښودي په دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه باندې چې کله بره چې کوم دی نو خیږي بره اسمان طرف ته خیږي نبی علیه الصلاة والسلام عرش معلا ته بره خیږي الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته د برزخ بعضې احوال چې کوم دی نو ښکاره کړل بعضې احوال ورته بره ښکاره کړل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه په داسې جومات باندې چې کوم دی نو ورتېر شوم د هغو نوکونه د تانبې اوږدې اوږدې په شان د بیلچو دي او دیو چې کوم دی د خپلو سیړونو نه د خپلو سینو مخونو نه غوښې راتوږي هغه چې کوم دی نو خوري ما د جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو جبرائیل دا کم خلق دی یا رسول الله دا خلق دی دنیا کې چې کوم دی نو پردې غوښې خوري پردې غیبتونه چې کوم دی نو کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما په جهنم په اور کې یو جومات ولیده هغه جومات ته چې کوم دی نو ستا مردارې غوښې پرتې دي هغه غوښې چې کوم دی نو خوري ما جبرائیل دا کم خلق دی دا هغه خلق دی دنیا کې چې کوم دی نو پردې غوښې خوړې د نبی علیه الصلاة والسلام صریح روایت دی کم یو انسان چې دنیا کې غیبتونه کوي قیامت په ورځ باندې به د هغه انسان د کم چې غیبت کړی دی د هغه غوښه به ورته الله تعالی په درستخان باندې مخکې کېږي ای انسان خوره دی به چې کوم دی نو خوله هغې ته ورانې راورانۍ زه دا غوښه نشم خوړی الله به وفرمایي دنیا کې دې خوړه دلته قیامت کې چې کوم دی نو دا به یې خورې نو ما خبره دې پورې کوله الله روژه کې مونږ ته بعضې کارونه د کولو ښوولي دي بعضې چې کوم دی د پرېښودو ښوولي دي مونږ اکثر د کولو کارونه کوو کم چې د پرېښودو دي مونږ هغه چېرته کې پرې نه ښودل معیز اسلمي رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام یو متقي صحابي دی حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو پیر نبی علیہ الصلاة والسلام تراغے یا رسول اللہ قد زنیتو زیناران شویرہ نبی علیہ الصلاة والسلام تی مخ بل طرف تواڑو دے پسی بل طرف تراتاو شو دا خبر زین کی یارس ساتی انبیاء کرام پیغمبران دا دا نبوت نمخ کی ہم معصوم دا گناہن اللہ پاک ساتلی نبوت نپسم چکم دینو معصوم انبیاء نپس چکم دینو صحابہ دا دیو نخطاگان شویری خودیو امیشہ پخپل خطابان برقرار ندی پاتے شوی دیو دا خپل او خو په ذریعه سره فوراً چې کوم دی نو خپله خطا انزلې ده یا الله اعلان کړی دی ولقد عفا عنکم ما تاسو ته معافي وکړه یا نبی علیه الصلاة والسلام اعلان کړی دی الله چې کوم دی نو دی بخلیک معیز اسلمي رضی الله تعالی عنه راغی یا رسول الله ما زنا کړی نبی علیه السلام ته مخ وګرځو نبی علیه الصلاة والسلام پسې بل سیټ ته راتاو شو یا رسول الله ما زنا کړی نبی علیه الصلاة والسلام بل خوا مخ وګرځو څلور طرفونو ته نبی علیه السلام مخ وګرځو ځکه زنا باندې څلور ګواهان پکار کم یو انسان چې پزان اقرار کوي څلور مرتبه به د اقرار کوي نبی علیه الصلاة والسلام د دې خبرې نه مقصد سره یا رسول الله مقصد مې د دې خبرې نه داره چې دا جرم زما په سر باندې پروت دی دا ګناه زما په ذمه باندې را ما چې کوم دی نو رجم کا کم د شریعت حکم دی زه د ګناه نه چې کوم دی نو پاک شم نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی د رجم حکم په معیز اسلمي رضی الله تعالی عنه باندې وخېجو غریب چې کوم دی میدان کې ودرېد شریعت کې چې کوم دی د زانی چې کوم دی شادي شده سزاوم دارا یو میدان تیرا ول رجم کا کله چې معیز اسلمي رضی الله تعالی عنہ میدان کې چې کم دینو ودرې ځان په خپل باندې پیش کو دی خو چې کم دینو صحابه په د باندې رګټو باران چې کم دینو شروع کو د درد د وجنه غریب درد برداشت نکو میدان نه ودنګل مخامخ یو صحابي را روان دي خلق وی دا کس نسا هغه کس چې کم دینو د اوخ جامې راوغسته د رخ پی والے دا غریب ال تراور زید ال ته په زیبان چې کم دینو رجم شو صحابه چې کم دینو مخ کې روان دي دو صحابه دی بل سره خبرې کوي یو صحابي بل توي ګوره الله په پرده را چولې وا چا خدای نو لیدلې د په خپل باندې ځان رجم تا ګټو ته چې کم دینو مخ کې کو او بیا د خلینو داسې سنگین الفاظ وستل وې داسې خلکو په ګټو باندې وشتو لکه څنګه چې خلک سپې په ګټو باندې ولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو خبر اوریدا رسول الله مبارک په جواب باندې ایس ونوي مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ یو ډیران باندې مردار خر پروته خپې چې کم دینو برشويري زکه خر چې کله و پړسیږي ډزیدل نو د نخ په بره باندې وخیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کم دې پلانې صحابي کله چې دوان رالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا مړ خر یا قچر چې کم دینو خوري دا مردار قچر خوري هغه یا رسول الله الله دې تا ته معافي وکي دا سي سوک ته چې دا مردار قچر خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې تاسو تعجب کوئ زیاتره تعجب خبره خدا را تاسو معیز اسلمي رضی الله تعالی عنہ شان کې چې کم دینو کبي خبر استعمال کړي
تاسو یې الله پې پردې راواچولې ځان یې چې کوم دی نو مخامخ کو د سپي په شان دي خلکو چې کوم دی نو ویشتو په الله قسم زه د معیز رضی الله تعالی عنه روح چې کوم دی د جنت په نهرونو کې ګورم چې غوپې چې کوم دی نو وهي معیز صحابي نه جرم شوی ځان یې په اوښو باندې چې کوم دی نو انځلی یا الله اعلان کړی د عفو یا رسول الله اعلان چې کوم دی نو د عفو کړی زه د معیز اسلم روح انما هلته نهرونو کې چې کوم دی نو غوپې وهي نبي علیه الصلاة والسلام دغه صحابو ته دا مردار قچر چې کوم دی نو وخورئ ځکه د دې مردارې نه زیات مرداره او زیات چې کوم دی نو د تعجب خبره دا وه تاسو د معیز اسلمي رضی الله تعالی عنه غوښې وخوړئ لہذا خبره موږ دې پورې کوله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصیام جنتون اور روجه چې کوم دی نو ډال دی ما لم یخرقها بکذب او غیبت تر څو پورې چې دا ډال چې کوم دی نو انسان په دروغو باندې یا په غیبت باندې چې کوم دی نو ونشلی نو موږ د کولو کارونه وکړل الحمدلله الله توفیق چې کوم دی نو راکو روجې موږ ونیوې الله توفیق راکو تراو کې ختم مو شو انشاءالله که ژوند زندگی وفا وکړه مخکې به نورې تراویح هم کو ذکر اذکار عبادات په هم کو قرآن به چې کوم دی نو هم وایو خو دویم شق به چې کوم دی نو نه پرېږدئ لږ به ځان ته سوچ کوئ زما د ژبې نه چې کومه خبره وځي نبي علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی یا رسول الله ستا په ما باندې د ټولو نه زیاته خطره د څه شي نه ده نبی علیه الصلاة والسلام ژبه مبارکه راویستا دا چې کوم دی نو داسې ونیوه وی د دې څیز نه مې راباندې ډېره زیاته خطره ده د دې څیز د وجې نه اکثر خلک چې کوم دی نو هلاک کېږي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل د انسان د بدن چې کوم دی 360 جوړونه دي کله چې انسان سبا کی کله چې سحر ورځ شروع شي د انسان د بدن 360 جوړونه د ژبې طرف ته متوجه شي ای ژبې د الله نه ویرېږه کله چې ته سیدې موږ سید روان یو کله چې ته کږې موږ کاږه روان یو زموږ باره کې د رب نه چې کوم دی نو دا ویرېږه مسلمان روژه کې خصوصا خیال کوه ځکه ما ورته وی چې روژه چې کوم دی نو دا ماډل دی د آینده کال دپاره علماو لیکلي دي کم یو انسان چې روژه په کمې طریقې سره تېره کړه آینده کال به الله د ده نه په هغې طریقې سره چې کوم دی نو بسر کوي یو انسان دی دی وایي زما ژبه غلطه استعمالیږي کم از کم په ځان په روژه کې پابندي راوله مخکې کال به ستا صحیح تېر شي یو انسان دی دی وایي نظر مې غلط استعمالیږي ځان باندې پابندي وکړه دغه شان غوږونو باندې پابندي راوله یو انسان دی زما نه منځونه صحیح نه ادا کېږي دې میاشت کې په پابندۍ سره تکبیر تحریمه سره امام سره ودرېږه انشاءالله آینده کال به غونډ چې کوم دی آینده رمضان دپاره ستا نه منځونه نه قضا کېږي دې میاشت کې د تهجدو پابندي وکړه انشاءالله مخکې چې کوم دی هغه ستا تهجد به نه قضا کېږي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام صریح حدیث دی د چار رمضان چې سالم تېر شو د هغه آینده کال هم چې کوم دی نو دا به سالم تېرېږي لہذا خبره زه بس کوم ټیم ناوخته دی الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو کتب علیکم الصیام ګوره دې آیات کې الله څومره ښکلی خطاب وکړو یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو الله بلا واسطه په غیر د څه واسطې نه موږ ته آواز کوي په دې وجه باندې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي دا الله ډېر ښکلی آواز تا ته وایي یا ایها الذین آمنو کله چې دا آواز قرآن کې ته واورې مسلمان همتن شه الله طرف ته متوجه شه زما رب ما ته آواز وکړو او ما ته مؤمن وي یو سړی دی د ده د زوی نوم زید دی دی وایي ای زیده په دې خبره کې دومره خوند نشته دی ورته وایي ای بچوړیه دې خبره کې ډېر زیات خوند دی الله چې کوم دی نو فرمیل یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو الله خطاب کوي مخکې یا الله موږ توجه وکړه ته څه فرمایي کتب علیکم الصیام په تاسو باندې روژې فرض کړی شوي دي موږ ذهن ته یو اشکال راغی ربه ته زموږ نه په څه باندې ناراضئ په موږ باندې د خوراک ولې بند کړه موږ کم جرم کړی الله فرمایي جرم نه دی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې مخکې ستاسو باندې ستاسو نه مخکې خلکو باندې هم چې کوم دی نو فرض کړی شي وه خربه واقعي د زموږ نه ته ناراضه نه یې ربه بیا څه وجه کیدی شي تا په موږ باندې خورا څښاک منع کړه تا په موږ باندې روژه فرض کړه الله فرمایي لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ پته ولګې ده د روژې مقصد چې کوم دی نو حصول تقوا دی او ما تاسو ته د بیر او د تقوا معنی وکړه بعضې کارونه د کولو وي بعضې کارونه د پرېښودو وي د کولو کار ته بیر ویلی شي د پرېښودو کار ته چې کوم دی نو تقوا ویلی شي مسلمان به د رمضان مبارک نه چې کوم دی کامیابي اله حاصلی فایده به اله حاصلی چې دی بیر او تقوا دواړه اختیار کړي د کولو کارونه وکړي د پرېښودو کار چې کوم دی نو دی پرېږدي
الله تعالی دې موږ له پر یو څو خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. الله پاک دې زمونږ جبه زمونږ سترګې زمونږ غوږونه زمونږ زړه دا غلطونه چې کوم دی نو دا وساتي. الله دې زمونږ جوارح او اندامونه د خپل مرضی موافق چې کوم دی نو استعمال کړي، خصوصا په رمضان المبارک کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.